د مو عزتمنې د یوه ضروري مسله نن په سوشل میډیا باندې هر سړی دا کامنټس کو ویډیو شیر کوي، پوسټونه شیر کوي، کامنټس لیکي. لږ د مو عزتمنې احتیاط پکار ده. چیرته د یوې پارټۍ والا په هغه مشر باندې چیرته حمله شوې دو، بیا هغې چا تحقیق نه وي کړی، بلې پارټۍ والا لګیا وي، مخالف پارټۍ والا لګیا وي، د مو عزتمنې هغه پوسټونه چګوي، کامنټس کو او دا هغه وایي چې دا چا وکړل، دا پلونکي وکړل، دا پلونکي وکړل. خو مو عزتمنې یو سړی هغه دی کې موجود نه دی سره چې په خپلې سترګې کتلی وي. نو د مو عزتمنې چې یوه سړي یو شی کتلی نه وي او بیا په دروغه باندې مو عزتمنې بدګماني کو، الزام لګوي، تنقید کو. لږ د مو عزتمنې الله سویایي، الله موږ ته ویلي دي چې کله تاسو ته یو کس خبر راوړي، فاسق سړی تاسو ته راشي او تاسو ته خبر راوړي، نو تاسو د خبرې تحقیق کوئ. اللہ قرآن سے جواب مشتا فرمیلی دی یا ایوہ الذین آمنو اے آقا سنے تسے ایمان وڑی دا ان جاءکم کچر روشی تسے تا فاسقون یو فاسق سڑائی بدعملی سڑائی روشی تستا بنبا ان یو خبر روڑی تستا فتبینو نو تسے دے دے خبر تحقیق وکی تحقیق دا سی مامانی جیسے پر تحقیق میں نوی کرائی دا مو عزت من تحقیق نشتا. هر سړی لګیا ده هغه پوسټ کوي چې دا پلونکي وکړل، دا پلونکی ده، دا د پلونکي پارټۍ سره تعلق لري، دا دې کړي دي، دا دې کړي دي. د مو عزتمنې موږ خو هغه ځکه نه یو سره نه موږ قتل کړي دي او رب العالمین الله په دا ډېر خفه کېږي په دا خبرې باندې چې تو تحقیق نه وي کړی بلا تحقیقه. او مو عزتمنې موږ په سوشل میډیا باندې دغه کی دا خو د مو عزتمنې دا خو داس نه دو ټوله دنیا کسي دا تو شیر کړو، پوسټ وکړو، تو شیر کړو، بل شیر کړو. د مو عزتمنې ګناه د هغې سړي کېږي چې چا اول د بنیاد د پوسټ کړی وي هغه په دا باندې ګنهګورېږي. نو دې وجې نه مو عزتمنې لږ احتیاط پکار ده. د یوې خبرې موږ تحقیق نه وي کړی دغسې پروپیګنډه پکار نه دو. الله موږ دې نه منې کړي او نن خو مو عزتمنې عجیبه سیاست ده. دې سیاست ته موږ په پکري چې رب العالمین موږ خفه کوي، خپلې پارټۍ کسان موږ خوشحالوي. رب العالمین په دا خوشحالیږي، په دا څومره سخت خفه کېږي الله پاکه چې په دروغه باندې پروپیګنډه جوړه کړي، په دروغه باندې الزام ولګوي، په دروغه باندې بدګماني وکړي. نو د مو عزتمنې الله موږ دغه نه منې کړي، په چار دغه دو چې موږ دغه نه منې شي. هغه سړی چې چا قتل کړی ده، چا ویشتل کړي دي، هغه حکومت په دا باندې خبر ده، حکومت مجرمون نیولي دي، ته به خپله سزا ورکوي او موږ دغه سخت مزاحمت کوي. ځکه چې دا جمهوریت شي، جمهوري نظام شي، د هر سړي دا حق ده چې خپل اوز به چګوي. هغه که په احتجاج باندې وي، که هغه په درنه باندې وي، که هغه په جلوس باندې وي، که هغه مظاهره باندې وي، د هر سړی خپل اوز کړای شي، خپل حق غوښتای شي. او پوس یا دا چې داسې ویشتل شي دغه موږ سخت یو قتل وکړه که ټوله دنیا قتل کړي وي، یو انسان ژوند غا کو باج کو لکه ټول انسانیت یې بچ کړی وي. نو دې وجې نه مو عزتمنې په چار دغه دو چې موږ داسې خبر په سوشل میډیا باندې نه شیر کوي چې تحقیق مې نه وي کړی. تحقیق په چار ده مو عزتمنې داسې قسم به دې ته وکړه چې مو هېڅ مقصد نشته، موږ داسې هېڅ مقصد نشته، نه د موږ چا سره دې تعلق شته. موږ هم د یوه تبلیغي نه چا پوښتنه وکړه چېرته الله په لیار شي وتلی و، الله په لیار شي لوړ و، کول شي لوړ شوی په کول شي لګیا و، الله په لیار شي وتلی و. چا پوښتنه یې نه وکړه چې د چا سره دې تعلق ته، کومې پارټۍ سره تعلق ته، یې ورته وي چې هم الله ولی موږ الله ولی. کسه د مو عزتمنې خالص الله د پر مې دا ویډیو وکړه، موږ الله خفه کوي، خپل د پارټۍ قسم په دا خوشحالوي چې زه پوسټ وکړم او زه د بلې پارټۍ خبرې وکړم او بعد رد ویم او دروغ ویم او په دروغه باندې غا وکړه، هغه مشر خوشحالوي، د مو عزتمنې پارټۍ کسان خوشحالوي. رب العالمین چې د ټول جهان مالک ته، ټول جهان بادشاه ده، هغه موږ خفه کوي.
نو موږ عزت څه جواب به الله ته ورکوي؟ دا دنیا خو به تیره شي، دا نظام به تیر شي، دا سیاست به تیر شي، دا یوه پارټۍ دا بله پارټۍ دا به تیر شي او موږ عزتمنې دنیا نه به موږ لوړ شي. دغه عمل څه دي چې دا څه مې کړي دي د موږ عزتمنې په لوسې باندې، څه مې کړي دي په خوله باندې، څه مې کړي دي په پښې باندې، څه مې کړي دي په سترګې باندې، څه مې کړي دي په غېږه باندې، قسم دوی دې به پوښتنه درنه کېږي. نو دغه نن فیسبوک باندې پوسټ جوړول، پوسټ کړل، بل تحقیر کړل، بل بادرات ویل او بل خفه کول، ځورول، انسانیت دغه ده چې موږ عزتمنې چې یو مسلمان چې وجود په وجود شدت مثال پیغمبر صلوات وسلام مې کړی دی چې مسلمان مثال داسته لکه یو وجود چې په وجود شي په کوم ځای باندې دار شي، په غوږ باندې دار شي، ټول وجود به ارامه وي. د موږ عزتمنې نن مسلمان باندې تکلیف او میش پوسیا په باندې خبرې کی او فضل الزامات کی او بغیر تحقیق میش پروپاګاندا جوړوي. خدای دې پر پچار دو پته بخپله ولګي، قاتل پته به ولګي، مقتول پته به ولګي، ظالم پته به ولګي. الله په کار څه ویني په هر شي باندې قدر دادا. خو میش ته احتیاط پچار ده چې داسې میش د خوله نه د لوسې نه داسې پښتینه میش نه ونی شي، داسې خبرې میش نه ونی شي، داسې لیکل میش نه ونه لیکل شي چې قصه چې الله پاک میش نسی قیامت پورې باندې چې دغه د چارې بنیاد اول ته وته شي دا دا چار اول پوسټو کړی په درغه باندې او بل شیر کړی دا اول جهنم د تویرسا بیا نه به بل د ورسي بیا بل د ورسي. نو دی وجه نه مې عزتمنې د دې پر مده خبره وکړه چې تحقیق چا نوي کړی، په درویغه پروپاګاندا جوړول، په درویغه خبره کړل. زه نوس وا قاتل مې سوشل میډیا ته نوس وا قاتل مې عجیب عجیب خبره چا چې د پلونکی پارټي د پلونکی وکړل، دا خپل وکړل، دا پردي وکړل. نه خدای دې پورا نه ته سره نوسي، نه تو ارسه کتلې دي، نه تا دې کې موجود وي، سرنګ ته د خبره کې. نو دی وجه نه مې عزتمنې احتیاط پچار ده. الله پاک ته میشته په ټوله خبره مونږ عمل توفیق نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب